السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. شیخ انیس احمد صاحب څنګه سیاتم خدای جوړ یا خوشاله الله په زندګۍ کې برکت واچو. مولوی صاحب ما د شیخ صاحب د شهادت په شپه باندې یو خوب لیدلو، خو بس ویلې مې نشو، همت مې کېدی نشو. نو خوب ډېر عجیب و جی. د شیخ صاحب د شهادت په شپه باندې ما خوب ولیدو چې زه او تاسو مونږ دواړه دا شیخ صاحب ته مخامخ ناست یو او شیخ صاحب د بخاري شریف مطالعه کوي. تاسو ما ته ووایئ چې عبید الله مولوي صاحب، تاسو اباجان، تاسو خپل والد صاحب یادو شیخ صاحب رحمه الله، تاسو ما ته ووایئ چې تاسو اباجان مالش او چاپی باندې بلد کړی دی، د هغې معادي کړی دی. او شیخ صاحب فرمایي چې عبید الله په کوم خلوص او محبت سره او مهارت سره مالش او چاپی کوي، د هغې مثال نشته دی. نو بیا تاسو ما ته ووایئ نو مهرباني وکړئ تاسو لاړ شئ او د شیخ صاحب سر او بدن دا لږ مالش کوي او چاپی کوي. نو په دغه وخت کې شیخ صاحب ما طرف ته وکتل او په خندا شو او راته ویل عبید الله پوه شو که زه درته هم ووایم. نو ما ورته وویل چې پوه شوم. زه سر ورغلم او کېناستم، ورته د شیخ صاحب سر مالش کول مې شروع کړل. چې کله ما د شیخ صاحب سر مالش کول نو ما ولیدل چې زینت الشهداء شیخ الحدیث رحمه الله هغوی چې دی نو بخاري شریف کې د کتاب الجهاد مطالعه کوي. زه ډېر زیات حیران شوم چې د کال ابتدایي ایام دي، ابتدایي ورځې دي، په دې ورځو کې خو شیخ صاحب کتاب الایمان پړاوي. نو ډېر انتهایی حیران شوم. نو ما ته تپوس وکړو چې شیخ صاحب دا خو د کال ابتدایي ورځې دي او تاسو به کتاب الایمان په دې ورځو کې پړاوخئ، کتاب الجهاد خو نه پړاوخئ، دا تاسو د کال اخري ورځو کې پړاوخئ. نو شیخ صاحب رحمه الله دا راته وفرمیل او ځکه چې زه به سبا له کتاب الجهاد پړاوم نو په دې وجه باندې کتاب الجهاد مطالعه کړو. چې کله شیخ صاحب دا خبره وکړله زما اچانک د شیخ صاحب چې دی نو په دې مسواک ګوته باندې نظر شو چې هغه خپله مسواک ګوته د شهادت دا ګوته د بخاري شریف کې به کتاب الجهاد پړاوه او کتاب الجهاد کې به بیا تاسو باب التمنی شهادت دا به پړاوه. نو بیا ته وفرمایل چې تاسو ته پته لګي چې هغه قاصد د نبی علیه الصلاۃ والسلام څوک و؟ نو ما په حیرانتیا سره ورته وویل چې شیخ صاحب څوک د رسول الله مبارک علیه السلام قاصد؟ نو استاد محترم راته وفرمایل چې هغه سید الشهداء اسد الله ورسوله حمزه رضی الله عنه و. چې دا مورد یو عجیبه غونتې خوشبويي ما محسوسه کړه، ډېر زبردسته خوشبويي وه. شیخ صاحب نه ما تپوس وکړه چې حضرت دا خوشبويي ډېره انتهایی عجیبه زه محسوسوم. نو شیخ صاحب په خندا شو راته چې بچې دا د شهادت خوشبو ده. نو ما فورا ته سوال وکړه شیخ صاحب د چا شهادت؟ نو شیخ صاحب راته وویل چې سبا له د درس نه بعد به درته وایم. او بیا بخاري شریف خو مطالعه کوی په لاس کې او ترمذي شریف دا ورسره چې دی نو په میز باندې پروت و. دغه دواړه یې راواخیستل، بخاري شریف او ترمذي شریف، او هغې تاسو ته په لاس کې درکړل او تاسو ته وویل چې شیخ انیس احمد مولوي صاحب تاسو چې دا دواړه کتابونه واخلئ. نو په دغه دوران کې زما یو وړه ماشومه ده، د 2 کالو لور مې ده، هغه په ژړا شوله د خوب نه راپاڅېد. نو هغې په ژړا سره زه د خوب نه رابیدار شوم. بهر ته راووتم، ما ویل اودس به وکړم لږ او تهجد به وکړو. نو چې څنګه بهر ته راووتو نو سهار اذانونه دا شروع شوي وو. د مونځ نه بعد بیا زما پیریډ دا قبل از وقت او وختي چې نو زما سبقونه نو د 9 په ورځ یعنې 5 مۍ باندې چې کله سهار زه د درس نه فارغ شم نو ما وی چې زه ځمه او زیرت المحدثین استاد محترم ته دا خوب وایم چې شیخ صاحب ما داسې خوب لیدلی دی. زه را روان شوم د کور نه او خپل کتابونه مې دلته کې چې دنو معهد کې کېښودل. دې کې زما اوښې دی مولانا یونس صاحب د جلو، هغه ما ته رنګ وکړه، راته وایي هلکه شیخ صاحب شهید شوی دی. موږ ته چا ټلیفون وکړو چې شیخ صاحب شهید شوی دی. نو ما ورته یاره ما ته خو پته نه لګي تاسو څه وي. هغې راته چې ملګري راته وایي چې شیخ صاحب شهید شوی دی. نو ما ورته ما ته پته نه لګي، زه معلومات کوم بیا ته وایم. بیا ما حمید الله خان بۍ ته رنګ وکړه، نو هغه راته وایي چې اوسه پورې لا کنفرم نه ده. بس بیا زما زړه صبر نه شو او بس په منډه منډه باندې ستاسو کور طرف ته درغلم. چې هلته ورسېدم نو بزرګونو خلک ولاړ وو. بس بیا زه پوه شوم چې زینت المحدثین شیخ الحدیث رحمه الله هغه جنت ته رسېدلی دی. د بدر او د احد صحابه او شهداو ته به اوس باب تمني شهادت درس کوي، هغې کې به مشغول وي. ما ته د خپل خوب تعبیر هم بس بیا معلوم شو چې شیخ صاحب د درس نه بعد به ته وایم چې د شهادت د خوشبو د چا ده. د درس نه بعد مراد دا و چې یاره د شهید کېدو نه بعد به ته پته ولګي چې ای عبید الله د خوشبو زما د شهادت خوشبو. او په دویمه ورځ باندې چې کله بیا حسن جان مولانا حسن جان صاحب چې دی نو د نعماني محتمم کله تاسو ته
بخاري شریف او ترمذي شریف دا ډول کتابونه د شیخ صاحب درکړ، نو هغه تعبیر مې ذهن کې چې دغه راغی چې یاره شیخ صاحب اخره کې بخاري شریف او ترمذي شریف تاسو ته په لاس کې درکړ، نو هغې همدغه تعبیر دی چې ای زما بچیا شیخ صاحب یعنی شیخ انیس احمد صاحب دغه ډول کتابونه زما نه پس به دا تاسو پړاوه. مولوي صاحب دا خوب مې لیدو، ما کې څونه همت وونه چې تاسو ته مخامخ شم او تاسو ته دا خوب بیان کړم. الله مې عزتمن لره، الله مې خوشحاله لره، الله مې په عمر کې برکت واچوه.